دیو خوشحال خدای ساتلی ژوند دی درې د علاقې و هغه به ما د سهار په ساعت وایي ته دا رباب او دا سازونه وسوځېده دا بالخانه دا ته څه وې په چا دعوه کې په چا نو ما ورته چې بهې زه خو یو ورکر سړی یم ولي خان راغلی و کلي ته بېلور صاحب راغلی و عثمان ارباب ورسره راغلی و د ترو د پلار او دوست و د ګلبېلي ګلي ګړی نو هغه به ما ته څه خو ووایه څه خو ووایه نو ما ورته ویل سهاردار صاحب بس یو درې ټپې درته کوم او بس کلي ته ځمه دا ګاډي واړې په دې کالج دا ویډیولې چلېږي دا کلي ته بیا بس دا وطن تختاباده مې و پېښور مې خوښ نه شو نو هغه رباب نه داسې لوګي ختلو لاس مې ورته ونیو بیا کیسه خانه کې شین لوګی شوې اوس ته په زوړ کسټ کې وره اوازونه او د باچا خان د سر خیراته زما رباب زه سلام درته کوم بس کلي ته رالمه اوسه پورې کلي کې به ټوله دنیا د دې واقعې نه خبر ده راپور درج دی په کابله کې او ملګري نه دا تپوس چا وکړو چې دا څوک و یا زه هم چاته دا نه وایم چې ما نه صلاح که ځکه دا کوم سم خبره ده دا یو باچا خان چې کابل نه راتلو ځکه چې وایي چې ستا دل او دماغ کې بیا پښتو خبرې نشته زما هم دا ستا د مخ د جار وتو خبرې نشته او ډېر به د محفل نه تښتېدلي لکه زاغ په شان سوځي به ققنس د الوتو خبرې نشته او کله چې پښتون ولس د باچا خان کې شي یو پکې پنسن بل د وتو خبرې نشته او فوج د باچا خان کې لږې تندې وي حیرانه تل چرګ ولې پولاو او د بستو خبرې نشته دا د کاغذ کې ماته خیال محمد او د خلکو ماته دا راکړی الله دې خوشحاله لري او ټول د دوا کو الله هم ښه ساته آباد اوسي موږ چا له څه غواړو نه خو انصاف غواړو خو انصاف ډېر ورک شوی دی